الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من يختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: هذا سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما لنا فيها إلى آخر الحديث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز دین اسلام ډیرو عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت بعضی هغه احکام په انسان باندې پرس کړي دي چې هغه تعلق ساتي د بدن سره، بعض تعلق ساتي د مال سره او بعض تعلق ساتي د دواړو سره. درې قسمه عبادت دا عام طور باندې کېږي. یو ته عبادت بدني ویل کېږي او یو ته عبادت مالی ویل کېږي او بل ته د دواړو را جمع شي عبادت بدنی او مالی دواړو ته ویل کېږي. یو صرف بدن سره تعلق ساتي لکه منځ دی، دا عبادت دی، لیکن دا عبادت صرف او صرف د بدن سره تعلق ساتي، دا عبادت بدنی دی. یو عبادت مالی دی لکه حج، بل داسې عبادت دی چې د بدن او مال دواړه پکې لګي لکه حج دی. حج کې بدن بم لګي، منډه به وایي، مال بم لګي، دې ته ویل کېږي عبادت بدني او مالی. بهرحال دې ورځو کې یو عبادت کېږي، هغه عبادت ته قرباني ویل کېږي. دا قرباني دا صرف دا مالی عبادت دی، په دې کې صرف د انسان مال لګي. دا ډېر یو انتهایی او یو عظیم عبادت دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ته پوښتنه کوي: یا رسول الله، دا وضحیه دا څه شی دی؟ ما هذه الاضاحیه یا رسول الله؟ دا وضحیه څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل: سنت ابیکم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام. دا تاسو د نکاح او د پلار طریقه ده د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام. به صحابه ته پوښتنه
وفي ما لنا فيها پدې کې زمنګ د پاره سدي چې موږ قرباني کوو دا رنګه موږ سروي زب حق د ابراهيم عليه السلام طریقه را ژوندې کو نو پدې کې زمنګ د پاره سدي زمنګ د پاره الله په موږ په دې سره راکړي پیغمبر علیه السلام او فرمایل کله چې د قیامت ورشي او تا قرباني کړي ستاره سروي دا بسره خکرو انه ياتي مع قرانها دا وسره د خکرو د قیامت پر ورځ الله مختار شي دا ورنګ سره د وړو سره د وینو دا بل الله رب العزت مختار شي کم سټي دا ورنګ دي چې کم ګندګي کړه هغه هم سره وړل شي الله رب العزت په پتل کې وتلی دومره ثواب الله په الله درکې ابو بل حدیث کې راځي صحابه ته پوښتنه و یا رسول الله دا وصحیه څه شی په دې کې زمونږ د پاره سدي د پیغمبر علیه السلام ته فرمایل دا ساسو د پلار او د نیکه طریقه ده او په دې کې ساسو لپاره سدي بیا ته فرمایل څومره وړي دا چې په دې ساروي باندې څومره یختدي په الله رب العزت په الله د هر وخت په بدله کې تاسو یو نه کې درکې دا د قرباني فضیلت دی قربانی دا دومره عام عبادت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي په دغه ورځ باندې دا غټ اختر پر ورځ باندې تمام دنیا کې چې کوم عبادت کیږي څه عبادت هم کیږي د ټول نه اهم ترين او لوی عمل د قربانی د دغه ورځ باندې ډېر عبادت د اختر پر ورځ باندې کیږي منځ کیږي حج خلق کوي نور عبادت کوي صدقې خلق کوي لیکن د ټول نه لوی عبادت په دغه ورځ باندې دا قرباني کول دي قرباني دومره یو عام عبادت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې کله قرباني کول کې لار شي بازار ته ځان سروي اخلي د بازار ته راشي او دا ځان سروي لري چې کله منډي ته راشي دالته اکسوي مال دا سروي په دومره باندې راکا لکه بس دی ورځو کې دوی مال په 1 لک په 1.5 لک باندې را سروي راکا منډي کې چې کم کسي هغه ته په دومره خو نه کیږي تاره به زه په دومره باندې درکما دا دواړه یو سره ګیره چیړ کې کم چې دا غسلو دا خرڅولو کم رولز دي باغه باندې دا عمل کوي یو ته مال په درکا پر دوی نه په دومره نه درکوم په دې به لا درکما دا چیړ کوي دلا چې د دنه وانه بل لا چې بل څه چیړ وکي به بل لا شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي الله رب العزت فرشتي ته فرمایي اے فرشتو داسما بندا داسما په قانون باندې عمل کوي دا کوم خبره چې عام خبرې کوي تاسو دې عام دا خبره په تسبیحاتو کې ولي کې چې ګوي دا تسبیح بیانې نو ولې دا الله رب العزت په قانون باندې عمل کوي دومره لوی او عظیم فضیلت دی قرباني قرباني دا حضرت ابراهيم عليه السلام سنت دی په دې شریعت کې د ابراهيم عليه السلام طریقه دا زمنګ په دې شریعت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې شریعت او په دې امت باندې الله رب العزت باسي طریقې د ابراهيم عليه السلام یې خو دي هغه طریقې آسان دي لکه سنت کولی ماشومان چې خلک سنت کوي دا سنت هم د ابراهيم عليه السلام سنت دي الله رب العزت د حکم وکا د ابراهيم عليه السلام عمر 88 سال عمر جشن الله رب العزت فرمایي ځان سنت کا ځان سنت کو هغه الله رب العزت په دې امت باندې واجب لکه غوسته دویمه طریقه دا نو کو واړه کو چې موږ نو کو واړه کو دا هغه طریقه ده ډېر شي طریقې د ابراهيم عليه السلام طریقې دي لیکن یو طریقه د قرباني هم ده او دا طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ده لکه نور هیڅ سره ونه کی صرف او صرف د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو طریقه باندې عمل وکي په دې وخت کې د فتنو په دور کې دا د دې لپاره بس دي ځکه حدیث کې راځي من تمسک بسنت عند فساد امتی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې وخت چې کله دا فساد وخت فتنو دوري او اسما په طریقه باندې یو کس عمل وکي
نو دله به الله رب العزت د سلو شهیدانو اجر ورکړي. دا د دې لپاره بس دی. نو قرباني دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. قرباني په چا باندې فرض ده؟ دا یو اهم مسله ده. قرباني په چا باندې فرض ده او په چا باندې نه ده؟ نو قرباني په هغه چا باندې فرض ده چې په چا کې څلور شرطونه وي. چا کې څلور خبرې، نو قرباني په هغه کس باندې فرض ده. چې یوه خبره پکې نه وي، په درې مثلا په درې پکې، څلورمه پکې نه وي، یا دوه پکې نه وي، یا پکې یوه هم نه وي، په هغې باندې فرض نه ده. څلور شرطونه دي د قربانۍ دپاره. یو شرط د قربانۍ دپاره دا دی چې دا به مسلمان وي. کافر باندې قرباني فرض نه ده، ځکه کافر خو الله نه مني، هغه پیغمبران نه مني، نو هغه پیغمبر په طریقه باندې عمل څه وکړي. نو یو شرط د قربانۍ دپاره دا دی چې قرباني په چا باندې فرض ده؟ چې مسلمان وي. مسلمان باندې قرباني فرض ده، کافر باندې نه ده. دویم شرط قربانۍ دپاره دا دی چې دا به آزاد انسان غلام بني. پخوا زمانه کې به غلامانو، اوس خو هغه نشته، لیکن دا به آزاد انساني. زمونږ په دې معاشره کې غلامان چاته وایي؟ تاسو پته را چې کم خلک ډیوټي کوي نو وایي لکه دا غلام دی، یا د چا څه ورسره دا غلام دی. دا غلام تی مراد نه دی. غلام به هغه و چې ستا په کور کې به اوس سره به خدمت کا او بار ته به نه وت، بل څه کار به نه و. په جهاد کې به دا نیولي و کافر بیا په جهاد کې ونیول، بیا به هغه غلامان شو. هغه غلام مراد دی. نو غلام باندې قرباني نشته، آزاد کس باندې قرباني ده. نن سبا ټول آزاد دي، په مقدس مکه باندې نن سبا غلام نشته، ټول آزاد دي. نو چې کوم ځای کې مسلمان یو آزاد دي، دا کس به قرباني کوي. دا دویم شرط دی. دریم شرط قرباني دپاره دا دی چې دا به مقیم انسان مسافر بني. کوم سړی چې مقیمي قرباني به هغه کوي، مسافر باندې قرباني نشته. اوس دوه قسمه مسافر دی. یو هغه مسافر دی چې کوم سعودي عرب کې اوسېږي یا بار ملکونو کې اوسېږي، د پاکستان نه کور نه باري، د کور نه بار اوسېږي، دی لاړ چې هلته یو کال، دوه کاله، درې کاله تېروي، هغه مسافر هم مراد دی. هغه ما چې روپۍ سورسوي قرباني به کوي. هغه د مسافر نه څوک مراد دی؟ د مسافر نه مراد هغه دی چې د 2 ورځو لپاره لاړ شي، د 3 ورځو لپاره لاړ شي، او دومره جدا سفر وکړي چې 78 کیلومتره مزل د دې نه سیوا وکړي. مطلب 120 کیلومتره، 200 300 کیلومتره مزل دا وکړي. دا لاړ شي او هلته 15 ورځو نه کم ورځ دا تېروي. نو په داسې انسان باندې بیا قرباني نشته. فرض به وي لیکن قرباني به بیا نشته. ها کرینګ وکړي چې ما باندې قرباني فرض د کور ته رینګ وکړي، مرګري ته رینګ وکړي، هلکه زما نه قرباني وکړه، زما نه پیسې درکړم. افضل او غوره طریقه ده. نو درې شرطونه دا شو چې یو مسلمان باندې قرباني فرض ده. دویم دا به آزاد انسان به غلام باندې قرباني فرض نه ده. او دریم مقیم به مسافر باندې قرباني فرض نه ده. څلورم یو اهم مسله، یو اهم شرط چې ذو مال و ذو نصاب. څلورم شرط دا دی چې کله اوس مال ورسوي نو په هغې انسان باندې قرباني فرض ده. چې کوم آزاد انسان ده، غریب انسان په هغې باندې قرباني نشته. څومره مال به ورسوي؟ نو د 52 تولې سپین زر د قیمت موافق ما چې چا څه ورسوي نو هغې باندې قرباني فرض ده. نن سبا دې تقریبا 1,57,500 روپۍ چې دا چا څه ورسوي نغدي، قرض پې نشته، بل څه دغه پې نشته، او 1,57,500 روپۍ ورسوي یا د دې نه څه سیوا ورسوي، دا به قرباني کوي. دا به خامخا قرباني کوي. بله مسله دا یو کس څه دومره پیسې نغدي نشته، مطلب د چا څه 10,000 روپۍ نه سبا ورسوي یا څه 1,000 ورسوي، او کاروبار یې دی، دومره کاروبار یې دی چې په هغه کاروبار کې هم د دا چې حساب وکړي نو 1,57,500 روپۍ ته څه برابرېږي، هغه به هم قرباني کوي. یا یوه زنانه ده، ګوره زمونږ معاشره کې یو رواج دی، رواج دا دی چې په کومه زنانه باندې قرباني فرض وي، سړی وایي زه به قرباني وکړم، هسې نه چې څوک راسې ملنډې وکړي. سړی باندې نه فرض، په زنانه باندې فرض وي. یا په سړی باندې فرض وي، زنانه وایي زه به قرباني وکړم چې دا څوک ملنډې ونه کړي. نو دا غلطه مسله ده. مسله دا ده چې که په زنانه باندې قرباني فرض وي، زنانه به قرباني کوي.
که په سړی باندې قرباني فرض سړی به قرباني کوي چې په کوم کس باندې قرباني فرض قرباني به هغه کوي د یو بل قرباني نشي کولی زنانه داسې ده چې هغې سه دلته چې کوم زمونږ رواج دی 2 تولې سره کوي 3 تولې سره کوي 4 تولې کوي یوه زنانه ده دومره سره سور سري او بل روپۍ سره نشته نو په دې زنانه باندې قرباني نشته اوس که یوه زنانه ده هغه سه 2 تولې سره ورسري 3 تولې سره ورسري او دې زنانه سه د 15 جوړو نه کپړو نه سیوا ورسري دومره جوړې دي چې یا 15 جوړې دي 20 جوړې دي استعمالې نه دا استعمالې 2 جوړې 3 جوړې استعمالې دا نورې څه هسې ورسري ښه ودېري نو په دې زنانه باندې قرباني فرض ده دې باندې زنانه باندې قرباني واجب ده چې دومره کپړې اوس ورسئ چې 2 15 10 جوړې 15 جوړې او دا استعمالې 15 جوړې دغه رنګې 10 جوړې څه هسې ورسري او 2 تولې څه سره ورسري په دې زنانه باندې قرباني فرض ده به قرباني کوي یعنی یوه زنانه ده جوړې څه کمې دي 15 جوړې دي اوسه خو دې زنانه څه نغدې روپۍ دغه ورسري او 1 توله 2 تولې څه سره دي دا به حساب وکړي چې 1,57,500 روپۍ جوړېږي په دې زنانه باندې قرباني فرض ده قرباني به کوي بله مسله دا ده چې که داسې یو شی هم نه لري ایسترو څه خو نشته خو کپړې څه ډېرې دي پرونۍ خبره ته وکړم پرون یو کس جومات ته راغلی وایي زما زنانه ده بیبي مې ده او 70 جوړې دي 70 په دې باندې قرباني شته که نه نو 70 جوړې دي او کمې جوړې دي وایي هغه جوړې دي چې 5,000 او په 10,000 روپۍ اخیستې دي نو تاسو وایئ چې دې باندې قرباني شته که نه په دې باندې په طریق اوله باندې قرباني به کوي دومره جوړې چا سي نو قرباني به کوي دا مسله ده او تاسو ما وی مسله زمونږ په معاشره کې دا الټه ده کو زنانه باندې قرباني فرض دي سړی وایي زه به قرباني وکړم هسې نه چې څوک راسي ملنډې وکړي نو د ملنډو شی نه دی قیامت په ورځ باندې الله رب العزت فرمایي الله ستاسو مالونو ته نه ګوري الله ستاسو عزت ته ګوري الله ستاسو تقوا ته ګوري تقوا په دې وخت کې دا چې تا قرباني فرض دی وکړه که په زنانه باندې فرض زنانه دی وکړي که په بچي باندې فرض هغه دی وکړي بچي مسله دا ده زمونږ په دې پښتنو معاشره کې ټول اکثر یو ځای اوسېږي بچي او پلار یو ځای اوسېږي لکه دا بچي ټوټل پیسې دا پلار نه رالیږي او بچو سه 1 روپۍ هم نه په جیب کې ځان سه پیسې نه ساتي یا په بینک اکاونټ کې ځان سه پیسې نه ساتي نو بالکل پلار به قرباني کوي بچو باندې به نشته کو بچي داسې چې پلار نه پیسې رالیږي او ځان سه پیسې ګیدي ځان سه سنبال کړي او دومره پیسې اوس ورسې خپلې پیسې چې 1,57,500 ترسي پلار نه پیسې رالیږي خو ځان یې په بینک کې میښودي ځان نه پیسې ساتي دومره پیسې اوس ورسې چې 1,57,500 روپۍ ورسري نو بچی هم قرباني کوي پلار هم قرباني کوي په دواړو باندې به واجب ده چې کله دومره پیسې اوس ورسې او کو پلار نه صرف پیسې رالیږي نو بیا صرف په پلار باندې واجب ده په بل چا باندې نه ده واجب دا خو مسله ده بله مسله دا ده چې قرباني برستنه کوي نو قرباني زمونږ په معاشره کې کېږي را د ګډ نه خلک کوي د چیرې نه کوي د غوایي نه د دې میخې نه دې نه قرباني کوي نو د دې عمر به تاسو معلومې چې چیلې او ګډ دا د یو کال نه سیوا شي نو قرباني پې کېږي چې د یو کال نه کمې قرباني پې نه کېږي یو واحد لمور ګډ دی چې دا کله سړی والی دا 6 میاشتې د 15 میاشتو 6 میاشتو عمر سیوایي 7 میاشتې 8 میاشتې عمر او دا داسې ښکاري چې دا 12 میاشتو 13 میاشتو ښکاري نو بیا د دې صرف دا یو ځناور دی چې دې نه قرباني بیا کم عمر کې هم کېږي خو چې کم عمر والی او وړوکی ښکاري نو بیا د هغه نه قرباني نه کېږي دغه رنګې دا نور څاروي چې نو دې پر 2 کارونه عمر سیوایي که د 2 کارونه عمر کم نو دې نه قرباني نه کېږي غاښونه دا شرط نه دی چې غاښ یې ته وګورې چې دا راختلي او که نه عمر شرط دی غاښونه شرط نه دي چې د 2 کارونه عمر سیوایي قرباني دې کېږي او چې 2 کارونه کمې نو قرباني دې نه کېږي بله مسله دا ده چې کو یو ځای قرباني کوي نو د 2 کسانو نه به سیوا دا په یو څاروي کې نشي جمع کېدلی 2 کسان به جمع کېږي د 2 کسانو نه کم جمع کېدی شي بله مسله دا ده چې که 2 کسان په یو څاروي کې جمع شي میخه ده غوایي ده غوا ده یا اوښې اخیستې په دې کې 2 کسان دي یا 2 نه کم دي نو داسې څاروی به آلي چې صحیح څاروی یو خو داسې څاروی چې تلی نه شي
نو باغې باندې قرباني نه کوي چې بیخي خوار واخلي نارمل یا قسم یا باخلي قرباني لپاره عیبدار اسانه فارموله ده چې عیبدار سروي نه قرباني نه کوي چې عیبداري چې عیب پکې نه قرباني دي نه کوي او چې عیب پکې نه پاکي دی عیب نه قرباني دي کوي بل مسله ده چې تبر د شي کس قرباني کې چې هغه کس لکه مطلب 15 کسان نه یې شوی دي شپږ راځي شوی دي بعضی کسان پکې داسې هغه وایي د سروي واره لکه چې د غوښه نه خي قرباني څه ګورنه کوم چې بیکار و نو چې کله د سړی نیت دی چې صرف د غوښې لپاره قرباني نه کوي نو بیا د یو کس د وجه د ټولو کسانو قرباني به نه کوي بیا د ټولو کسانو قرباني خرابي یا یو کس داسې دی چې هغه سود کوي سودخور سړی دی یا داسې انسان دی چې هغه خپل ډیوټي نه کوي مزدور دی تر دې وړي ایوان د سړی مزدور دی په چې په مزدورۍ کې دا چل ور کوي په غلطه طریقه پیسې پیدا کوي یا استاد دی استاد او چې خپل ډیوټي صحیح نه کوي دا پیسې والے په دې باندې کسانو سره سروي او زی والي چې هغه هم ډیوټي صحیح نه کوي د دې سړي پیسې هم حرام دي دا قسم قرباني د وجه نه ټول کسان قرباني حرامي دی وجه نه قرباني به در الله رب العزت فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله رب العزت ستاره پوت نه ګوري چې تاسو سروي علاقه تا دومره پیسې ولګول تا دا وکړه تا هغه وکړه الله رب العزت صرف او صرف لن يناله التقوى منكم الله فرمایي چې تقوا ته کوم چې ستانیت پر سروي کې څه دی دا الله رب العزت نه ته الله د رضا مندۍ نه تکړه غوسه نه تکړه دیو جنا چې قرباني په چا باندې فرض او واجب نه قرباني د خامخه وکي ځکه دومره سخت خبره ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې چا باندې قرباني فرض او ودی نه کی لزمنګ عیدګاه ته د اختر پر ورځ باندې مونږ نه راځي مطلب دا مسلمان سره کېدې نشي چې زه ته حکم وکم چې پیغمبر مې چې قرباني او واجب در باندې او ته دغه باوجود هم قرباني نه کوي لزمنګ عیدګاه ته مرزه به مونږ نه مرزه دومره صح احکام دي قرباني او چا څوک چې قرباني کوي دا الله سورځي تقریبا دا نن درې مو سلورم ورځ در دې میشتي دا الله سورځي باندې کونه ویخته دا ارسره بسان ساتي دا مسله ده الله رب العزت په دې سو خبر باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم طهر فمنا وطهر قلبنا وطهر جسدنا ونور قلوبنا بالقرآن یا الله تزمون ناراضي شي ګناهونه ته معاف کړي یا الله چا باندې چې قرباني واجبي چا باندې فرض شوی یا الله توفیق ورکړي سوچ قرباني کوي یا الله رب العزت دې قبول کړي کم خلک چې حج ته لري یا الله حجونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي یا الله په خیر او په خیرات سره باغ باندې حج وکړي یا الله کم کسان چې نه دي ته ټول ته په نصیب کې اخر خاتمه بالایمان کې اللهم اجعل اخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم